حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی چې د دواړو جهادو سردار مبارک باندې پیش وی ما وی چې راشه ورمنډه کړه او د رسول الله مبارک د دې خپو نه لاس ته وکړو په دې خپو کې وله ورغړه چې د الله رسوله منافقان خو به هر څه وي تا سره خو مې وخت تېر کړی تا ته خو معلوم یم که وی بیا ما وی چې الله ته ناست یم د الله دربار نشم پرېښودی وی د دواړو جهانو سردار مبارک به داسې ما ته په سترګو کې کتل وی چې کله به ورته مو کتل مخ به یې رانه واړه وی بیا به ما مخ واړه وی چې بیا به مې رسول الله مبارک ته وکتل وی ما ته به نیغ نیغ کتل وی چې بیا به ورته مو کتل وی د دواړو جهانو سردار مبارک به رانه موږ رب العالمین د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انتخاب دا د رسول الله مبارک د پاره کړی دی الله ورله خوښه کړی ده خو لیکن منافقان رونو به عائشہ رضی اللہ عنہ تم تکلیف او ضرر رسول دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی یو جهاد لو غزال رسول الله مبارک تلو وی د هغې غزا نه چې کله موږ واپس راتلو نو د عایشې رضی الله عنه دپاره یو ډولۍ وه چې کومه ام المؤمنین دا به د رسول الله مبارک سره تله نو د هغې دپاره به یې ډولۍ جوړه کړې وه نو هغه ډولۍ به په اوښه باندې پرته وه نو په هغې کې به دوی تلې نو وی زما دپاره م یو ډولۍ تیاره کړې وه وی رسول الله مبارک سره زه تللی وم یو غزا له تلم وی چې کله موږ په لاره باندې واپس راتلو نو قافله چې ځي نو په هغې کې په سوونو په زرګونو اوښاني او داسې یو شانتې سفر هم ګران دی ځای په ځای باندې دمه کوي وی یو ځای کې د دواړو جهانو سردار مبارک او صحابه دمه وکړه وی چې دمه وکړه نو زما هغه ډولۍ د اوښ نه راکوزه کړه نو په هغې زمانه کې نن سبا خو کورونو کې دا لیټرونه دي دا شی پخوانو زموږ دا سړي به هم د اودسماتي دپاره بار دی پټو ته تلل نو وی زنانه به هم د قضای حاجت دپاره بار ته تلې وی ما وی سوچ وکړه چې یاره اوس رسول الله مبارک او دا صحابه دا د اوښان روان کي او په سفر باندې روان شي نو پته نه لګي چې دوی به بیا دمه کله کوي نو زه به لاړ شم زه به خپل قضای حاجت دپاره لاړ شم خپل ضرورت به پوره کمه نو بیا به راشم پته نه لګي چې دوی به کله دمه کوي وی زه د خپل قضای حاجت دپاره لاړم خو عمر یې کم و نو وی ما نه غلطي وشوه نو وی ما غږ ونه کړه رسول الله مبارک ته وی چې لاړم او خپل حاجت مې پوره که او واپس را روانه شوم وی یو ځای کې رانه امیل روک شو هار رانه روک شو هغې هار پسې واپس شوم هغې پسې ګرځېدم نو زه لږ ایساره شوم او صحابو دا ګمان وکړه چې دا جوړ دغې خپله ډولۍ کې ناسته ده نو زما عمر هم کم او غوښه هم را باندې کمه وه نو هغوی په درې څلور کسه باندې هغه ډولۍ په اوښه باندې کېښوده او دا ګمان یې وکړه چې دا پکې ناسته ده وی د دواړو جهانو سردار مبارک او صحابه خو را روان شو وی چې کله زه رالم اومې کتل نو قافله نه وه اوس لاره خو دې عجزې ته نه وه معلومه دا به کوم ځای ګرځېده وی قافله رانه تلې وه وی ما وی چې یا الله دا څه چلو شو وی ما وی زه به اوس کوم ځای ګرځم وی اوم په حقې ځای باندې کېناستم او خپل څادر مې په ځان راواچو او دا مې ګمانو چې یو ځای کې به رسول الله مبارک او صحابه دمه کوي نو چې ما په ډولۍ کې وګوري نو زه به نه یم نو دې ځای ته به ما پسې راشي او که نه د دې ځای نه زه مخکې وروستو لاړه شم نو بیا به هغوی ما پسې کوم ځای ګرځي وایي بس هم هغې ځای کې زه کېناستم او خپل څادر مې په ځان باندې راواچو وایي ما له خوب راغې خوب را باندې غلبه وکړه نو وایي سملاستم سترګې مې ورلې څادر مې په ځان باندې راواچو زه اوده شوم د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات هوښیار د قافلې نه بیا وروستو یو کس پرېښی او هغه به د قافلې نه وروستو را روان هغه سره به اوښو او دا به یې ولې پرېښوده دا د دې دپاره چې دا قافله خو یو ځای کې دمه کوي نو دا چې روان شي نو دوی به په تلواري هسې نه د چا نه څه سامان نی پاتې شوی نو که د چا نه یو شی پاتې شوي نو زه دا کم صحابي چې وروستو را رواني نو دی به راوالي نو صفوان ابن معطل رضی الله عنه دا پوخ عمر والا انسانو
عمر یې زیات و پوخ عمر والا و. نو دې د دواړو جهانو سردار مبارک په دغې ډیوټۍ باندې مقرر کړی و. نو دې د قافلې نه به وروستو راته. نو وایي زه اوده ومه، قافله خو لاړه، په ځان مې څادر راچولی و. وایي صفوان بن معطل رضی الله عنه راغی چې ویې کتل چې دا خو څوک پراته دي. نو چې کله ما ته رانږدې شو نو چونکې چې تر کمې پورې لا دا سطر نو شروع شوی او د دې احکام د پردې نو راغلی، نو دی خو لیدی و په ماشوموالي کې. وایي چې ما ته وکتل نو په زور اواز باندې وی انا لله و انا الیه راجعون، مخې بل خوا واړه. وی دا الفاظ زما په غوږونو کې پرېوتل. وی زه د خوب نه راویښه شومه چې مې وکتل دیم پیژنده دا خو صفوان ابن معطل دی. وی هغه څادر مې په ځان باندې نورم راښکه، ځان مې پکې ښه برابر پټ کړ. وی ده د اوښه په ځمکه باندې سملوله او بل طرف ته مخ کړې. وی ما ته په خولې باندې غږ ونه کړ، خو سبحان الله یې ځان سره ووی په دې وجه باندې چې دا پوه شي چې اوښه مې راته سملولې ده، په اوښه باندې کښېنه. وی زه په اوښه باندې کښېناستمه او صفوان بن معطل د اوښې هغه مهار ونیو، اوښه را روانه کړه. عایشه رضی الله عنها وی زما دې په الله باندې قسمي که ما د صفوان ابن معطل په شان انسان لیدلی، د ما سره په لاره کې خبرې نه دي کړې، د ما ته کتلي نه دي، اوښې را روانه کړې وه. او چونکې دا عجزه خو د قافلې نه اخوا شوه لږه او په مدینه منوره کې منافقان مو، په خولې باندې به کلمه د شهادت وی، په زړه کې ایمان نو. یو موقع کې د دواړو جهانو سردار مبارک په یو مجلس کې وی پلان کې منافق دی پاسی، پلان کې دی پاسی، پلان کې دی پاسی، د مجلس نه پاسو. او حضرت حذیفه رضی الله عنه دا د رسول الله مبارک صاحب السرو دته د منافقانو لیست ورکړیو چې ګوري پلان کې منافق دی، پلان کې دی، پلان کې دی، یو په یو باندې وتخولیو. نو دا باس منافقانو خو کوشش کو چې په کومه طریقه صحابو ته ضرر رسی او مسلمانانو ته په کومه طریقه د دواړو جهانو سردار مبارک غمجن کی. باز د هغوی خولې شروع شوې چې ښه دا خو یوازې پاتې شوه او حضرت عایشې رضی الله عنها باندې الزام ولګو. دا عجزه د خپل حال نه خبر نه ده او په دې کې چې کم پکې راست دی رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی غټ کردار ادا کړی دی. دی چونکې د دواړو جهانو د سردار مبارک د راتلو نه مخکې د مدینې منورې مشر جوړېدونکی و. نو چې رسول الله مبارک راغی د هغه مشري ختمه شوه، هغه ړکې هغه بغض او حسد یې پروت و، دا خو زما مشري ختمه شوه. نو موقع ورته میلو شوه، نو ځای په ځای به لګیا خبرې به یې کولې، یله خلک خو داسې وی، خلک خو داسې وی، خلک خو داسې وی. د رسول الله مبارک یو دو درې صحابه دي هغوی الزام نه دی لګولی، خو لکه چې یو سړی خبره کوي نو بعضې وخت کې یو خپل ملګری هم خبره وکړي د خولې نه وخېږي چې خلک خو داسې وی. نو د هغوی د خولې نه هم پکې یو خبرې وختې. د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات غمجن شو. یارونو تاسو ته یو ټکې ویم چې پرس که مثلا زما او ستا په بیبي باندې یو کس الزام ولګوي، زه او ته به څومره غمجن کیږو، چې په ما او تا باندې یو کس الزام ولګوي موږ به څومره غمجن کیږو. نو چې د امام الانبیا په بیبي باندې یو انسان الزام لګوي رسول الله مبارک به څومره غمجن. د دواړو جهانو سردار مبارک ډیر زیات پریشان او ډیر زیات غمجن. حضرت عایشه رضی الله عنها وی زه بیمار ومه، د ځان نه خبر نیمه، یو میاشت ما بیماري وکړه او دا وجودم وی زما سپک شوی. ما درته وی زنانه به د اودس ماتې دپاره بار ته پټو ته تلې. نو وی زه یو ځل ام مستح را سرې وه، دا د عایشې رضی الله عنها رشتهداره ام مستح رضی الله عنها، او وی د اودس ماتې دپاره بار ته روانه ومه. نو یو ځای کې ام مستح رضی الله عنها تیندک و، نو دا را پرېوته. چې دا کله را پرېوته او تیندکې و نو دی ورته عیسی مستح مستح دې هلاک شي. نو عایشه رضی الله عنها ورته وایي مستح ته خیرې مه کوه، اخو بدري دی. دی ورته وی ای عایشې تا ته څه پته لګي، ته څه خبرې چې مستح څه ویلي دی.
بیا دوی روانې وې په ځکه دغه ام مصطح ډېره زیاته خفه وه چې ای بچې د عایشې رضی الله عنها په باره کې ستا د خولې نه ولې داسې الفاظ وختل دا خو به هلاک شي نو دا ډېره زیاته پریشانه وه چې یو څو قدم یې واخیستل نو بیا د ام مصطح رضی الله عنها تیندک و په ځمکه باندې را پرېوته جزا بیا وی مصطح ته هلاک شي خپل زوی ته یې خیرې وکړې نو عایشه رضی الله عنها ورته ویل خپل زوی ته خیرې مه کوه مصطح خو بدري دی وی ای عایشې تا ته څه پته لګي بیا دوی روانې وې داسې چې یو څو قدم یې واخیستل نو بیا دغه ام مصطح تیندک و او دا را پرېوته چې دا کله را پرېوته د ام مصطح نو بیا د دې د خولې نه وختل مصطح دې هلاک شي عایشه رضی الله عنها ورته وایي مصطح ته خیرې مه کوه خپل زوی ته خیرې مه کوه او خو بدري دی وی ای عایشې تا ته څه پته لګي ورته یې ویې ولې څه چل دی ټوله قصه ورته وکړه چې منافقانو په تا باندې الزام لګولی دی او یو ښځه چې خشته او د خاون ورسره مینه خامخا منافقان خبرې کوي حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وی یو میاشت مې بیماري کړې وه او وجود مې هم کمزوری و وی چې دا خبره مې واورېده وی د خپو نه مې دا ځمکه او تختېده داسې پریشانه شوم داسې غم را باندې راغی چې د هغې څه اندازه نه وه وی ما وی چې یا الله د دواړو جهانو سردار مبارک بس وی وی چې کله کور ته زه رالمه وجود مې سپک و غم را باندې راغی بعضې خلک وی دومره غم دی چې په سر باندې مې غر را پرېوته بعضې وخت کې چې په انسان باندې غم زیات شي داسې الفاظ یې د خولې نه خېږي وی چې کور ته رالم وی په دې انتظار وم چې د دواړو جهانو سردار مبارک به کله کور ته راځي او وی زه بیمار وم وی چې کور ته به راغې وی ما ته به چې تاسو څنګه یې نور غم غرض به یې نه ساته وی چې خبر شم وی په انتظار وم چې رسول الله مبارک به کله کور ته راځي وی د دواړو جهانو سردار مبارک کور ته راغی وی زه ورپاسېدم ما پې سلام واچو وی د سلام جواب یې راکه خو داسې په مزه د سلام جواب راکه وی مخې رانه بل خوا واړه وی زه ورته بل طرف ته راتاو شومه وی د دواړو جهانو سردار مبارک باندې مې سلام واچه وی د دواړو جهانو سردار مبارک بیا مانه د سلام جواب واغشته وی مخې رانه بل طرف ته واړه وی ډېره زیاته غمجنه او پریشانه ډېره زیاته غمجنه وی بیا چې مې بل طرف ته راوړېدم سلام مې پې واچو وی د سلام جواب یې راکه خو مخې بل طرف ته واړه وی ما ورته وی د الله رسوله کور ته لاړه شمه وی غوږ یې ونه که وی ما وی چې بد دا چپوالی یې رضا ده وی لاړم ما وی زه مور او پلار کره به لاړه شمه چې معلومات وکړم چې حالات څه دي ځکه د انسان خو یا خاوند دی یا مور او پلار او د دواړو جهانو سردار مبارک لګیا دی معلومات هم کوي کور کې یوه ښځه ده هغې ته وایي چې تا په عایشه کې چې ته څه لیدلي دي هغه ښځه ورته وایي عایشه کې ما اسم نه دی لیدلی بغیر د پاک دامنۍ نه صرف دومره ده چې عمر یې کم دی نو بعضې وخت کې اوړه واغږي نو په قولپي باندې سر کېنهدي نو چیلی راشي هغه اوړه وخوري عمر یې کم دی بس دغه یو شی مې پکې لیدی دی نور عایشه کې مې اسم نه دی لیدی د دواړو جهانو سردار مبارک تپوسونه کوي عایشه رضی الله عنها وی کور ته لاړم دروازه مې وډبوله وی زما مور ام رومان دروازې لراله ور یې کولو که چې مور ته مې وکتل دومرې جړلې دي چې دا سترګې د جړا د لاسه دا سرې شوي دي اوښکې پرې را روانې وی ما ورته وی چې مور پلار مې کم ځای کې دی وی په خولې یې غږونه کې اشاره راته وکړه خبرې کم ځای کولی شي د خفګان نه وی چې هغه دی اشاره وکړه وی چې ابوبکر ته مې وکتل وی په کټ کې ناست دی او د قرآن حکیم تلاوت کوي یو آیات وی او د سترګو نه د اوښکو دا سیلاب دی د پلار په مخ مې را روان دی وی ځان سره مې وی چې یا الله د انسان خو خاوند دی د انسان خو پلار او موري الله زما محبوب آقا ما نه خپه پلارم را نه خپه مورم را نه خپه الله تا ته حال معلوم دی ځکه م خو ولاړه شه وی بس مسله مې راواغشته او د کوټې په ګوټ کې مې مسله واچوله او اودس مې وکړه او الله ته مې زاری او پریاد او جړه شروع کړه وی ما وی چې یا الله
ستا د پیغمبر د امام الانبیاء همیره د پروردګاره تی په حال باندې بخبردارې هیڅ څوک دی وخت کې زما امداد کوونکی نشته پلار خپه مور خپه او د دواړو جهانو سردار مبارک خپه الله زما هیڅ څوک هم نشته په مصلی باندې مې جړل د دواړو جهانو سردار مبارک ډیر زیات پریشان او غمجن دی صحابه په جمعات کې راټول کړي دي صحابه کرام سرونه ښکته کړي دي او یو صحابي یو ځای کې ناسته جاړي بل صحابي بل ځای کې ناسته جاړي ټول صحابه جاړي صحابه د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي ماله مشوره راکې زه څوک عایشې په باره کې ماله مشوره راکې څوک غږ نه کوي ډېر زیات رسول الله مبارک پریشانه صحابه جاړي حضرت علی رضی الله عنه چې د دواړو جهانو د سردار مبارک د غم ته وکتل او د مرګرو د جړا ته وکتل وی ای د الله رسوله دا ولې دې دومره ځان پریشانه کړی دی چې ته دومره پریشان او خفه عایشې له طلاق ورکه ستا دپاره د دنیا ښځې خو چې دا خبر علی رضی الله عنه وکړه عمر فاروق رضی الله عنه پاسه وی د الله رسوله یو تپوس ترنه کوم عایشې له طلاق ورکې نو یو تپوس ترنه کوم د الله رسوله د دې جواب راله راکه عایشه دې په خپله په نکاح باندې اخیستې ده که بل چا درته اشاره کړې ده د دواړو جهانو سردار مبارک اسمان ته ګوته ونیو چې الله را لخوغه کړې ده بیا ورته وی د الله رسوله یو تپوس ته نه کوم عایشه دې ځان له په خپله باندې خوښه کړې ده او که تا له بل چا خوښه کړې ده د دواړو جهانو سردار مبارک اسمان ته سر اوچت که چې ما ځان له نه ده خوښه کړې زما رب ما له خوښه کړې ده جبریل امین تصویر راوړی دی راله 3 ورځې د رویخمو په رومال کې چې دا به ستا په دنیا کې هم زوجی ستا به په آخرت کې هم زوجی سر اسمان ته اوچت که چې دا مال رب العالمین خوښه کړې ده د هغه په اشاره مې کړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا توره له تیږې نه راوښکله او داسې په دې واقع واله د الله رسوله مالي اجازت راکه د الله رسوله ما پرېږده دې منافقانو ته ما پرېږده زما دا توره پیشه او د منافقانو دا سرونه پیشه د دواړو جهانو سردار مبارک چې دا خبره واورېده چې عایشه رضی الله عنها د دې انتخاب خو مال رب العالمین کړی دی عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي هېڅ شرې د یو خرابي بې انتخاب به تعالی الله ونه کړي دې خبرې سره د دواړو جهانو سردار مبارک یو پوچې طبیعت ښه شو مجلس ختم شو د هغې ځای نه د دواړو جهانو سردار مبارک روان شو پته ولګېده دا غوړه ته رالل چې انتخاب الله کړی دی ماله الله ته خو هر څه مخکې وروستو هر څه معلوم کم ځای کې به الله داسې انتخاب کوي راغې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور له راغې او دروازې وډبوله چې کله دروازې وډبوله ام رومان دروازې له راله ور یې ورته کوله که سترګې د اوښکو د لاسه سرې شوي دي په مخ باندې اوښکې روانې دي چې وی کتل ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کټ کې ناست د قرآن حکیم تلاوت کوي او جاړي د دواړو جهانو سردار مبارک سمدستي تپوس وکړ زما همیره په نظر باندې نه راځي زما همیره کم ځای کې ده مور یې ورته وایي د الله رسوله د کم وخت نه چې ستاسو د کور نه راغلې ده دقې مسله باندې ناسته ده الله ته جاړي خوراک څښاک نشته دقې ځای کې ناسته ده الله ته جاړي حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې پیش وی ما وی چې راشه ورمنډه او د رسول الله مبارک د دې خپو نه لاس ته وکړو په دې خپو کې وله ورغړه چې د الله رسوله منافقان خو به هر څه وایي تا سره خو مې وخت تېر کړی تا ته خو معلوم یم که وی بیا ما وی چې الله ته ناست یم د الله دربار نشم پرېښودی وی د دواړو جهانو سردار مبارک به داسې ما ته په سترګو کې کتل وی چې کله به ورته مو کتل مخ به یې رانه واړه وی بیا به ما مخ واړه وی چې بیا به مې رسول الله مبارک ته وکتل وی ما ته به نیغ نیغ کتل
وی چې بیا به ورته مو کتل وی د دواړو جهانو سردار مبارک برانه مونږ نن پلار د عایشې رضی الله عنها نه خپه مور خپه د دواړو جهانو سردار مبارک مو سره ده وی ما وی چې الله رحیم ذات دی الله د عایشې فیصله وکړي وی د دواړو جهانو سردار مبارک من کړه دی وی پدې کې رسول الله مبارک باندې د وحی هغه آثار رالل په یخ جمی کې چې بم پر رسول الله مبارک باندې وحی راله نو د تندي مبارک نه به خولې رواه نشوي وی خولې ته لکه د ملغلرو په شان احساسي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول لچی پریشان دي مور لچی پریشان ده چې پتن لګي د عائشه په حق کې بس فیصله کیږي وی رسول الله مبارک باندې پزان باندې صادر را چولیو چې کله وحی ختم شوه د دواړو جهانو سردار مبارک چې د مخ نه صادر لري که دا مخې د سورلسمې سپومې په شان ځلیږي وی ما ته وی عایشې په یوسف علیه السلام باندې الزام ولګید د الله پیغمبرو یو ماشومې صفایي وکړه او چې کله په بیبي مریم باندې الزام ولګید د الله د پیغمبر مور د عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام په خپل صفایي وکړه عایشې نن چې منافقانو په تا باندې الزام ولګاو رب العالمین په خپل باندې ستا صفایي وکړه الله قرآن کې آیاتونه نازل کړل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم دا منافقان چې سوي عائشة دا غینا پاک ردی کې دا نشتا الله وی دا ما بخلی دا دې دا بارا په جنت کې مخشته او ښکلي رزقي پاکی بیبیان الله وی پاکو خلکو لور کوما ګنده ګنده لور کوما امام الانبیاء رستا بیبی با پاکی منافقانو الزام لګاو خو د عائشې رضی الله عنها لوی شان ته وګوره رب العالمین په خپل قرآن کې آیاتونه نازلوي تر قیامت پورې قرآن دا آیاتونه به موجود قرآن منسوخ کېدو والا نه دی د رسول الله مبارک نه پس قرآن نه منسوخ کېږي نو د قرآن کې هغه آیاتونه او براءت د عائشې رضی الله عنها دا شته دغه منافقانو عبدالله ابن ابی او دغه خلکو دا کردار کړی دی